فرض دا چې هغه ته زکات ویل کېږي د شریعت په اصطلاح کې او چا باندې زکات فرض دی او دې دا زکات نه ورکوي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة هغه خلق چې جمع کوي سره زر او سپین زر ولا ينفقونها فی سبیل الله او دوی دا نه خرج کوي د الله په لاره کې الله رب ذوالجلال بیان فرمایي فبشرهم بعذاب علیم دوی ته زیر ورکه د عذاب دردناک حضرات عذاب دردناک څه دی یوم یحمى علیه فی نار جهنم په هغه ورځ چې دا به ګرمولی شي دا جهنم په اور باندې فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دا به ګرمولی شي او دا غولی بشي په دې سره جباههم تندي د دوی وای دا تندي به زکه پیدا غولی شي چې کله به د غریب ولیدو نو د به تندي را ګونجې کو او مخ به واړو الله رب ذوالجلال به او فرمایي دقه مال راواله او دا تندي په ولا او داغي وجنوبهم دا سه په طرف باندې شو نو دا اړه ولا په پیداغي وظهورهم شابه راواله ولا غریبانانو ته دا الله په نامه باندې به دقه مال نه ورکو او ویل کېږي به هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مال دی چې تاسو جمع کړو د خپل نفسونو د پاره چې په دې مال باندې به زه خپل ژوند تېرومه په دې مال باندې به د ځانه مصیبتونه لرې کومه نن هغه مال چې تا ته د الله په نامه باندې نه دی ورکړی د الله حصه دې پکې نه ده کړې اوسه که نن د دې عذاب فذوقوا ما کنتم تکنزون اوسه که هغه څه چې کوم تاسو جمع کول او حدیث مبارک کې راځي چې کله یو قوم کې زکات ورکول بند شو په هغه قوم باندې به الله رب ذوالجلال قحط مسلط کی نو بیا قحط دا نه دی چې بارانونه بنئ فصلونه بنئ او غلی بنئ کیږي نه دغم د قحط قسم دی خو الله رب ذوالجلال سره ډېر قسمونه د قحط دي غله د خډېره به وي فصلونه به خډېر کیږي خو تا سره به پیسې نه وي ګران به کې در باندې الله دام د قحط یو قسم شو نو حضراتو منګه پښتانه د جانی عبادت خیال خو ساتو هغه مسلساتو مخکې به خو پښتانه منځ او داس روزه دا به پښتنو ډېر په اهتمام سره اوس په هغې کې م لږه کوتاهي راغلې ده او د مال خو بیخي بیا خیال نه ساتو کوم چې مالی عبادت کو چا باندې زکات فرض دی دومره هیلې بهانې ورله جوړ کې څوک زکات پیژني نه چاته دام پته نه لګي چې په څومره نصاب کې زکات دی ما سره څومره پیسې دي زکات را باندې شته وکړه صرف او صرف تپوسونه به کوي د ځان د خلاصولو دپاره صاحبه دومره مال دی را سره او دومره پیسې دی را سره نو په دې باندې زکات کیږي او کنه نو ته چې ورته وې او په دې باندې هو زکات شته نه نو یې پلان کې را باندې قرض هم دی او چې بچا باندې قرض یې هغه پکې نه حسابوي حضراتو زکات د الله حکم دی د اسلام رکن دی کو چاته انکار وکړو نو هغه کافر دی ګوریات وساتي کو څوک نه ادا کوي فاسق دی او کو څوک ته انکار کوي نو هغه کافر دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جهاد هغه خلکو سره کړی دی چا چې زکات نه ورکاو د زکات نه انکار کو نو حضراتو په دې غرض باندې ما دا خبره وکړله یو تاسو د ذهن دا خبرم وباسمه چې د زکات د پاره
زمونږ مسلمانانو صرف او صرف دا اوس چې کومه په اسلام کې دیتا د رجب المرجب میاشت ویه او زمونږ دا پښتانه ورته د زبرګې یا د بزرګې میاشت ویه دې سره مختص کړې ده وای چې دا میاشت راشي نو په دې کې به زکات ورکې حالان کې شریعت دا نه وای شریعت دا وای تعالی مال راغې د نصاب نه زیات دی چې هغه 2.50 تولې سپین زر دی د هغې قیمت دی د دغه نصاب ته مالک شوې مثلا نن ته مالک شوې او کال له دا ورځ راغله نو تا باندې زکات واجب شو اکو په هره میاشت کې وي نو پښتانه صرف او صرف په رجب کې زکات ورکوي په نورو میاشتو کې نه ورکوي حالان کې دا په هره میاشت کې دا زکات تا باندې راتلی شي دویمه خبره دا ده چې شریعت صرف او صرف په رجب کې زکات نه دی ځکه چې د غریب دا حاجت چې دی دا به صرف او صرف په رجب کې راځي دا غریب چې دی دی به صرف په دې زبرګې میاشت کې به روټۍ خوري دا غریب چې دی د ده به کپړې ته زبرګې میاشت کې ضرورت وي دا غریب چې دی د ده نور ضروریات چې دی به صرف او صرف زبرګې میاشت کې نه شریعت تا ته وایي تعالی مال راغې کال په تیر شو کو د رجب میاشتا کو د سفر میاشتا کو د محرم میاشتا کو د رمضان المبارک میاشتا هر میاشت دا کال په تیر شو د شریعت په اصطلاح کې چې ورته حولان الحول ویل کېږي دا په تیر شو تا باندې زکات لازم دی فرض لیټې مور کول شي خو چې په وخت ورکې نو بهتره دا ده چې د غریب دغه حاجت به پوره شي حضراتو کم انسان چې زکات نه ورکوي کم انسان چې د زکات نه روګردانی کوي نو قرآن نص او صریح الفاظ دي چې دق مال فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دق مال با الله رب ذوالجلال گرمی د جهنم په اور باندې او دغه صاحب نصاب دله به پې داغونه ورکړی کېږي هغه مال چې کوم مال تا د خپل حفاظت دپاره دا به ستا دپاره وبال جان ګرځېږي نو حضراتو کوتاهي به نه کوو الله راله مال راکړی دی مال نه چې زکات ورکړی شي نو زکات سره مال نور هم زیاتېږي ګورې دا یاد وساتئ د زکات ورکولو سره مال زیاتېږي او که مال د زیاتېږي هم نه نو دا الله حکم دی فرض دی یو انسان څنګه مونځ پرېږدي او مونځ نه کوي دقه رنګې دی زکات نه ورکوي د دواړو یو شانتې ګناه ده د اسلام رکن دی نو حضراتو د دغه خیال وساتو کو هغه د پیسو زکات دی کو هغه د پراپرټي وغیرہ د تجارت د سامان زکات ته کو